او ګرانو وروڼو دوستانو، د عاشورې د میاشتې او د ورځې په باره کې درته ما یو بیان شروع کړی چې اسلام کې د عاشورا دا د خوشحالۍ ورځ ده. د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د شهادت د مخکې دې ته چا د غم ورځ نه ده ویلې. په سن 61 هجري کې هغوی شهیدان شو. نو بعضو خلقو دې نه د غم ورځ جوړه کړه او دوکانونه په خلقو بندۍ او لارې کوڅې د ماتم مناوئ. اسلام کې ماتم مناول نشته او نه د غم ورځې مناول شته. نو دا په اسلام کې د حضور د پاک زمانه کې او د هغې نه مخکې د عزت او د خوشحالۍ د ورځې په حیثیت به مناوې ده او د دې وجه نه ورته عاشورا وایي. خدای لسو پیغمبرانو سره په دې ورځ کې احسانات کړي دي. یو په هغې کې حضرت ایوب علیه السلام، تېره جمعه کې ورته نوح علیه السلام بیان کړ. نو موږ به مسلمانان د شکر او د نعمت د خدای په حیثیت یې مناوو، د غم په حیثیت نه. حضرت ایوب علیه السلام قرآن شریف کې 4 سورتونو کې بیان راغلی او لوی عبرت دی پکې. او قرآن شریف کې چې د انبیاو ذکر کېږي هغه د آینده زموږ د امت دپاره د عبرت دپاره ذکر کېږي چې دومره لوی پیغمبر دی د خدای د طرفې مصیبتونه راغلي او موږ او تاسو ته دا ښیي چې تکلیف په چا راتلل، واقع راتلل، د هغه د ذلت علامه نه ده د خدای په دربار کې. په لویو لویو خلقو مصیبتونه راغلي دي، په پیغمبرانو، په اولیاو، په شهیدانو. نو دا د خدای یو امتحان یې. ته به هغه وخت کې څه کوې؟ ته به هغه کردار ادا کوې چې ایوب علیه السلام کړی، چې د خدای نیازبین پیغمبر او 18 کاله په تکلیف او داسې تکلیف چې هر څه یې لاړل، مال و دولت، زامن، څاروي، ځمکې، باغونه او قوم تر ټول جدا شو. خو ده په تکلیف صبر کړی دی. خدای ورته صابر وایي، انا وجدناه صابرا، ما صبر منتونکي ومنتون. یو پیغمبر په باره کې دا صفت نه ده راغلی چې دی صابر او ایوب علیه السلام په صفت راکې راغی چې ده په مصیبتونو صبر کړی دی او د خدای د طرفه یې ګڼلي. مختصره قصه ده، کلمې تفصیل دی پکې چې ایوب علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نه یو 100 کاله پس وروستو راغلی دی د شام په ځمکه کې. په تورات شریف کې هم ذکر دی او قرآن شریف کې هم ذکر دی. د اسرائیل او د شام په منځ کې غرونه دي. نو مخکې د شام په قبضه کې و او د سن 67 جنګ کې هغه اسرائیل واخیست. اوسه پورې په د اسرائیل قبضه ده. غرونو د پاسه چوکۍ جوړې کړي، اوچت اوچت غرونه. دا غرونو لمنې پورې زه ورغلم چې کوم ځای کې ایوب علیه السلام علاقه. نو د دمشق نه جنوب ته 105 میل لرې یو تحصیل دی، هغې ته عذرا وایي او د عذرا نه بیا مغرب طرف ته یو کلی دی، هغې ته د امام نووي صاحب کلی وایي. او بیا د هغې نه جنوب طرف ته کلی دی، هغې ته قریه شیخ سعد وایي. یو صحابي دی هلته ښخ دی او یو ډیری په لمن کې کلی پروت دی او هغه ډیری کې چشمه ده، نو هغه چشمه رابهږي او هغه ټول کلی پې آباد دی. نو د هغه کلي نه بار یو 2 میله فاصله کې
حضرت ایوب علیه السلام خخت او ورسره زوی خخت. نو دا بعد علاقه و د غرونو لمن. تورات شریف کې دا تفصیل دی چې خدای دومره ځمکه او څاروي ورکړو چې 7000 ایکړې چیرلې وې او 500 قلبې وې د غویانو. دومره ځمکې 500 نه 500 قلبې جوړې نو دومره جیداد او 3000 خرونه او ځمکې وې باغونه. د غر لمنه اکثر خوږی دلته اوسېده او عبادت یې کوه قوم ته یې نصیحت. مور یې د لوط علیه السلام لور ده. دا په تورات شریف کې بیان دی او قرآن شریف کې دا وایي خدای ورله ډېر مال او دولت ورکړی بس اجمالاً یې ویلي دي. هلکه هغې طرف ته اواز نه راسي. دغه طرف منځ کې یو خبره د مثال علیه السلام په خوشحالۍ او په نعمتونو کې و خو بې اندازې همدرد او سخي. ډېر کنه ته به چې چا به جامې نه وې خپلې جامې به یې ورته وښکلې او د شپې ډوډۍ ګرځولې او د دې زمیندارو به یې په خپله نګراني کوله د هغې د کورونو د دغه. شیطان خدای ته وایي چې دا ستا بنده ځکه ډېر عبادت کوي چې تا ونه هر څه ورکړي دي. ځمکې دې ورکړي دي جیداد. اوږې زامنه او 3 لوریانې وې دغه وخت. خدای پاک ورته وایي زما بنده ماته معلوم دی. د باندې که تکلیفات راشي هم دې صبر کوي. شیطان ورته وایي ښه ماله یې د تکلیف اختیار راکړه. وی زما تعالی اختیار راکړه. نو شیطان پیغمبرانو ته تکلیف رسولی شي اولیاءو ته پاکانو ته خو ګناه ته یې نشي آماده کولی. لکه دا د خدای بیان چې شیطان پیغمبر ګناهګار کولی نشي او تکلیف یې رسولی شي. زمونږ په پیغمبر سحر کړو یو شیطان. نو دا هم شیطاني تعلیم دی. 6 میاشتې به د سحر اثر و. سحر دا و چې د بیبیانو نه یې تړلی و، بدن نه یې شهوت تښتېدلی و. نور په مونځ کې، په تبلیغ کې، په جهاد کې، په واعظ نصیحت کې اثر نو. نو بعضې مرضونه شیطاني وي. شیطان دا خپل بال بچ راغونډ کړ چې ده ته څه تکلیف ورسو. یو اولاد ورته وویل چې ما ته داسې اواز راځي چې ټول اوښان والا په یو ځل مړه کړم. ویې قدم مړه کړي. اوښان یې په یو ځل په یو چپه مړه شو. شیطان راغېدله د خیرخواهۍ په شکل کې د انسان. وایي ستا ګوره ټول اوښان مړه شو. د زر خدای ته سجده وکړه چې د خدای مال او خدای واغشت. زه به نورم عبادت ته ښه فارغ شم. شیطان وایي چې په ته خو څه اثر ونه شو. بیا یې بچي راوموستل. د شیطان خو لوی فوج دی. بیا یې ووایي زه به وله ګډې چیرلی مړې کړم. ټول یې په یو ځل مړه شو. بیا بل وایي زه به وله فصل تباه کړم. سیلۍ به راولم، فصلونه به یې ټول تباه شي. دا هر ځل چې به تکلیف ورسېد شیطان به دله راغی. وی ګوره دومره هر څه درنه لاړه. ده به وایي هر څه د خدای دي، خدای راکړي او د خدای مال دولت دی. دا قرآن شریف کې ګورئ موږ ته چې تعلیم دی که نه چې سړي ته مصیبت ورسېږي نو دا دي وایي انا لله و انا الیه راجعون. دا یو نفسیاتي علاج دی که په معنی یې پوهېږي. سړی په یو مصیبت یا د زوی په مرګ یا د پلار په مرګ
د دوو وجو نه خفه کېږي، یا خو د دې وجې نه چې دا شی زما و رانه واغېست بل چا خدای رانه واغېست، یا دا وي چې بس بیا ملاقات نشته. نو په دې انا لله و انا الیه راجعینو کې د دواړو خبرو جواب دی. اول وی انا لله، مونږ ټول د خدای یو، نو خدای خپل امانت واخیسته، نو زه ولې خفه کېږم؟ د خدای مالو خدای راکړ. مونږ چې د مور نه پیدا کېدو نو څو راسره وو، بربنډ بدن جامه قدر نه وه، دا خدای راکړی دی. نو که خدای والي د هغه دی. دویم و انا الیه راجعون، زمونږ به ټوله پیشي د خدای سره وي، نو ملاقات به هم بیا کېږي که خیر دی. نو یو څو ورځې جدایي ده، نو د خفګان هغه دواړه منشي او سببونه یې ختم کړه. پردی مال نو، خپل مال واغېست خدای، او بیا به مونږ یو ځای کېږو د مور پلار سره، نیا نیکونو سره، زامنو سره. نو دغه شانتې هم وایي د خدای مال و خدای واغېست. سړی شیطان حیران شو چې د باندې پیسه سره نه کوي، نه په عبادت کې فرق راغی، نه په شکر کې فرق راغی. شیطان دا بال بچ راغونډ کړ. وی دې ځکه خوشحاله دی چې ایوب علیه السلام وایي چې زه بال بچ خو مې شته، او نور به بیا راشي ځمکې او باغونه، دا بال بچ والا مړه کول غواړي. یو شیطان پاسېد، وی زه به وله دا چې کومو کورونو کې اوسېږي دا کورونه به وله په زلزله پرې راولم، او ستنې منې به یې وخوځوم او چتونه به پرې راپروزي، او بال بچ به یې پکې مړ شي. نو بیا به هر څه پرېږدي. بال بچ سره و، ښځې سره و، کور کې زلزله په کور راغله، ستنې پرېوتې، بس چت را پرېوت. څلور زامنو، اووه زامن او درې لوریان هغه پکې مړه شو. ښځه هم خوب شوه، دی هم خوب شو، سخت خو بچ شو. ښځه یې رحمت بیبي نوم دی، نو دی هم بچ شو، ښځه هم بچ شو، خو زخمي شو، او زامن او لوریان یې پکې لاړل، سخت زخمي شو. بیا وله شیطان نه دی خپل عبادت پوره کړ. وی دی دغې خدای ته اوسم عبادت کې چې مال یې درنه واش، ځمکې یې درنه واش، د بال بچ یې درنه واش. داسې وخت کې خو سړی زمونږ غوندې قمقل خلق خو د خولې نه ناشعورته وباسي. څوک خدای ته کنځل کوي، څوک د خدای نظام ته کنځل کوي، او څوک د خدای نه بغاوت او انکار کوي. هغه وایي هر څه د خدای دی، زه د خدای، زما ښځه د خدای ده، بال بچ مې د خدای دی. خدای واغېسته نو زه پرې شکر ادا کړم او صبر به پرې کوم، چې خدای وایي رښتیا صبر کوونکی. بیا دا شیطان وایي چې دا تکلیف بدني ولا زیاته و، نو بیماري زیاته شو. بعد شیطاني مرضونه یې هغه به تشي کې راشي. حضور مبارک بیمار و، نو دی بیبیانو یې جوړی، دی بریخ دی، ذات الجمع عربی کې بریخ ته وایي. نو عربو کې دا دستور و چې د زیتونو په تیلو کې زیات لرګي معده کې واچې او خوله کې واچې مریض له، نو هغه د هغې ښه کېږي، دا بریخ یې ښه کېږي. زیات لرګي او زیتونو تیل. نو دله عباس صاحب ترو درې بیبیانو ته وایي زیات لرګي والا په تیلو کې دغه کې وخت کې ورکې د بریخ دی. حضور پاک اشاره وکړه داسې مه راکوئ مه راکوئ، خو بیبیانو یې جوړېدا دی د بیمارۍ د وجې نه وایي. هغه چې ورکه ووایي نو هغه وخت کې عباس نو چې لږ په خود شو، په حوصله شو، دا چې ما تاسو ته وایي چې مه راکوئ، ولې مه راکوم؟ وی صاحب د مریض خو دارونه یې پخنو. مونږ مې وایي خیر دی که دی وایي ورکه ووایي، وی ټولو له ورکړه، او زه به درته ګورم. ټولو په خولې کې وله
زیات لرګي او زیتونو تیل واچو حضور پاک د خپل ځان په باره کې بدل نه اخیسته د چا خو یو یې منع کړل دویم د منع نه پس په هغې د عذاب د راتلو یاره وه چې پیغمبر دلته وایي مرګ کوئ او تاسو راغلئ نو د لوی عذاب نه یې بچ کړل که دی ورسره نه وي کړی عذاب پرې راته ویې ورکړې زیان لرګې ټولو یې په خولې کې واچو یاد لري نو تکلیف نو بیا پیغمبر وایي علیه الصلاة والسلام چې د بریخ بیماري دا شیطاني بیماري ده او شیطاني بیماري په انبیاو کرامو نه راځي دا اکثر په موکه وایي په دې دغه کې نو بعضې بیمارۍ وي هغه شیطان راولي چونکې شیطان له خدای اختیار ورکړی و د ایوب علیه السلام په قصه کې نو داسې پوکې به یې ورکړې چې دماغ ته به یې نقصان ورسو خېټه ته به یې نقصان ورسو اتلس کاله بیمار هډوکي تش راووته دا د چینجو منجو قصې نشته په حدیثو کې نه راغلی داسې بیماري په پیغمبر خدای نه راولي چې هغه په معاشره کې هغه سپکه او د نفرت خبره او هسې بې تکلیفونه راځي نو تکلیف بې راغی قوم خپل ولانو هر څه ورسره پرېښودل بغیر د ښځې نه ښځه یې وفاداره او خدمت به یې کوه د ده پناه جوړ هغې به ورته خدای ته سوال وکړه ته خو د خدای نیاز وینې ویې نه وی روغ جوړ چې مو مال و دولت نو نه څومره موده و وی دومره موده او د بیمارۍ مې څومره موده وشه نو لږه نو صحت او خوشحالي مې ډېره موده کړې ده او بیماري مې لږه موده کړې ده زه د خدای نه شرمېږم خدای به راته وایي د خوشحالۍ ورځې دې څومره دې تکلیف وی نه کوم صبر به کوم نو دا بیماري چې پرې راتله دا یو کال عمر او اتلس کاله بیمار یو بیبي به یې خدمت کوو د خلکو او دله به یې چېرته ډوډۍ پیدا کوله دی په جونګړه کې پروت و ځکه هر څه ختم شي نه مالو نه دولتو نه بال بچو نه کورو او په هډوکو په شکل به پروت خو د خدای نه یې سوال نه کړ نو یو ځل شیطان د حکیم په شکل مشهور یې کړه نو دا ښځې خو د عطیانو پیرانو پسې ډېرې ګرځي نو ښځه دې حکیم له ورغله چې زما زوی خاوند ناجوړه دی که څه دارو درمل کولی شي هغه وی زه به دارو درکم خو که خوش نو دا به وی چې دا دې حکیم ښه کړی دی اوس دا په دې نه پوهېږي چې د مطلب څه دی او دې خو په شرک کول غواړي شفا خو د خدای لاس کې دا دارو خو بانه ده زه نوښار ته تلم ما ته چالته یو ډاکټر یاد کړه زه کمیونست مزاج و پته نه کړي چې اوس ته وکنه وی چې دارو سړي له وکړي که نه او دوباره ورشي نو مسلمان وایي صاحب تا دارو راکړه خدای ښه کړم نو چې هغه ته څوک وایي تا دارو راکړه زه خدای ښه کړم نو وخاندي دارو ما درکړل او ښه خدای کړې نو ما پرې سخت تقریر وکړ چې هغه به مو اورېدلي ما وایي دا د جهان ځناور دی چې ورنسي ډاکټره ستا خو دا کار دی چې دوه درې څیزونه دې یو ځای کړل هغه مخکې نظام وروسته نظام پکې نظام دا خو ستا نه دی د انسان چا جوړ کړی او دا کلمې پکې چا جوړې کړې دي او معده او دا چې کوم دارو چا تا ورکړه دا چا جوړ کړی دی او دې کې دا اثر چا ایښی دی مرچکې مثلا تریخ دی او ګنې خوږ دی دا پکې ډاکټر ایښي دي که د ډاکټر پلار او که امریکې او روس ایښي دي ګنې خدای خوږ پیدا کړي دا د خدای کار دا هغه تراخه او خواږه یو ځای کړل سیر دې وخوړل دننه پکې دی معده کې او دې کلمو کې دا اثر چا ایښی دی چې دا طاقت
مثلا دا دارو ازمای او یو ځای ته هغه اثر رسي سر دې خوږېږي ګولۍ د ډسپرین وخوړه خېټې ته لاړه ښه دې سر شو دا کوم نظام دی دننه دا جوړ کړی دی ډاکټره ښه او که ته دې دارو سره ګرځې په کلمو کې چې هر ځای ته اثر رسي دا خو د خدای کار دا خو دومره وکړه لکه کمقل زمیندار ته چې عالمان وایي د خدای په دې مال کې زکات ورکوه نو دا خرچي وایي ښه پټې زه کرم او مال زما دی او خدای پکې کوم دی نه راغی یا زناوره دې ځمکه باندې چې دا پټي کرې جوار غنم دا ځمکه د چا ده دا خو ستا د نیانم مشره ده ستا هم نیام نه وه پیدا چې دا ځمکه وه او چې دا کوم غویان ستا استعمال کې دا تا پیدا کړي دي او کوم باران چې پې وری دا ته کې او دا چې کوم نور پې لګي که نور پې نه وی لګېدلی باران پې نه وی شوی دا ځمکه نه وی ستا فصل به او دا چې کوم لاسونه استعمالی دا چا در کړي دي او کومه په سترګو ورته ګورې دا چا در کړي دي هر څه د خدای دي خو تا صرف دا کار وکړو چې تخم دې ځمکه کې واچو بیا دا جوار ټانټه چې زرغونی دا څوک کوي که دا ستا په اختیار وي نو تا به هر وخت جوار کولې او تا به وي چې زما ټانټه کې لس وږي وي چې د نورو خلکو یو وږي وي چې زما لس وږي وي هېڅ شي کې د اختیار نشته دقه یو نظام دی د خدای پاک چې لږ اختیار یې درکړی دی نو که ډاکټر یې که سړی اولاد راوړي نو دی وایي چې دا ما پیدا کړی دی نن ته یو بانې د پیدا کېدو نو ټول نظام د خدای دی نو دقه شان سكواد بنتو وصل هغه حکیم ورته ده ووی چې دا به وی چې دا زه جوړ کړم ده جوړ کړم خاوند راغله او دارو یې وله راوړه او هغه ته یې داسې قصه وکړه یو ښکلي بوډا سړی وي پیر او غټه ږیره یې او غټ پټکې یې والی او دارو مې درله راوړم خو راته وایي که خاوند دې خوښ نو دا به وایي چې دا دې حکیم روغ کړم هغه به انا لله دا خو شیطان دی جوړول خو خدای کوي ډېر خفه شو او ښځې ته مې پام کوه او که زه ښه شم نو 100 غزاره به دې ووایم ته ولې داسې سړي لټي دی خو د شرک کې مبتلا کوي ایوب علیه السلام په دې خفه شو چې خدایه داسې حالت ته ورسېدم چې ښځه مې څوک مشرکه نه کړي نو دغه وخت کې دعا وکړه 18 کاله پس قال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب وإني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين خدا شیطان د وجه نه ما ته تکلیف رسېدلی دی او ما ته تکلیف دی او ته رحم کوونکی دا هم نه وایي چې ما جوړ کړي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمین خدای ما ته تکلیف را رسېدلی دی او دا هم نه وایي چې تا را رسولی دی ځکه دا د بېادبۍ خبره ده نو ما ته تکلیف را رسېدلی دی او ته ډېر د رحم خاوند دی نو خدای پاک ازمیښت پې پوره کړه او په لویو خلکو راولي چې د امت دپاره یې عبرت وګرځوي خو ملایکه رانوي دې ځمکې له خپله خلاصه کړه بې ارکد برجلک هذا مختصر بارد وشراب لته داسې که یخې چشمه به راوځي او په هغه چشمه لامبه او اوبه دې وڅښه دغه وخت کې ښځه نه وه ښځه یې چېرته مزدورۍ لتله خو به یې داسې کړه چشمه راووته یخه او اوبې دې وڅښلې ولامبل فورا ټیک ټاک شو نوجوان هغه بوډ او 1 کال عمر کې ناجوړه شوي او 18 کاله د بیمارۍ نو څومره عمر شو څه کم 100 کاله نوجوان لکه د 25 کاله عمر کې تک سور سپین یکدم
دا د عاشورې ورځ وه. هغه چې شپه باندې د ترکو بادشاهانو یو ګمبد جوړ کړی هغه ځای کې زه ورغلی وم مخکې ما یې چا پکې اوبه بدا کړې وې نو لږې اوبه پکې پاتې او ټولې خټې شوې وې. نو هسې مې ترې اوبه وڅښلې او په مخ مې واچولې خو د لمبولو نه وې. نو هغه چې شپه اوسم چې د ترکو بادشاهانو پې ګمبد جوړ کړی د هغه د کلي سره نږدې دا چې کوم ځای کې کړ ښځه راغله دې تک سور سپین د پنځه کاله عمره نوجوان هغه داسې ګوري چې دا څوک دی زما د خاوند په جونګړه کې ناست دی دا زلمی څوک په شک شک ورته ګوري ویې وروره ته څوک یې دلته زما خاوند یو په هډوکي وی ته د خاوند پېژنې وی او زما خاوند دی عمر مې ورسره تېر کړی دی بیمار په خبرو کې ورته ځان خوځاله ډېره خوشحاله شو. خدای پاک وایي ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذکرى للعابدین. دوجن څیزونه مې بیا ورکړل بیا ځمکې 15 زامنې وشو وروسته ښځه والا خدای دوباره ځوانه کړه چې دې څنګه ځوان ښځه والا ځوانه او اولاد یې وشي او بیا هغه نعمتونه ورته حاصل شي. خدای ذکر کوي دا د دې لپاره چې په لویو او پیغمبرانو دا تکلیفونه راغلي دي خو هغوی صبر کړی دی او ورسې خدای ته سپارلی دی. خدای د هغې بدل هم په دنیا کې ورکوي. که سړی صبر ونه کړي نو څه به وکړي؟ د سړي زوی مړ شي پلار یې مړ شي ورور یې مړ شي که صبر ونه کړي چغې ووایي نو څه به وکړي؟ خو تعلیم دا دی چې ته صبر وکړه نو خدای به د هغې بدل هم په دنیا کې درکوي. همیشه په تکلیفونو حضرت حسین نه قربان شم لوی شهادت موږ ته حکم د صبر دی. حضرت عمر فاروق شهید شو چې لوی کارنامې دي په اسلام کې موږ به صبر کوو. لوی صحابه شهیدان شوي دي موږ ته حکم د صبر دی. په پیغمبرانو تکلیفونه راغلي دي او موږ ته حکم د صبر دی. صبر سره دنیا کې بدلې ملاویږي او آخرت کې. دا د ایوب علیه السلام چې ذکر خدای کوي او د امتحان نو د دې قومونو د عبرت دپاره یې کوي چې زه په لویو خلقو تکلیفونه راولم او دا زما راز دی او هغه د قومونو دپاره عبرت کوم.